امتی د محمد رسول الله یم په ملت د ابراهیم خلیل الله یم په ملت د ابراهیم خلیل الله یم د الله جل جلاله رحمت او مهرباني زما خوږو قدرمنو عزتمندو مسلمانانو ورونو، الله رب العزت په خپل بنده باندې ډیر زیات مهربانه دی. تر دې چې یو حدیث شریف کې راځي چې الله د خپل بنده سره د اویاو مورانو نه هم زیات محبت کوي. قدرمنو تاسو دې ته سوچ وکړئ چې یو مور د خپل بچی سره څومره زیات محبت کوي. په خپل خوراک نه کوي خو بچی ته یې ورکوي. په خپل لمده بستره سملی خو بچی په وچه بستره سملوي. او چې بچی مریض شي نو څو شپې ورسره ویښې هم تېروي. تر هغې زړه قرار نه مومي تر څو چې دا بچی روغ شوي نه وي. نو چې کله یو مور د بچی سره دومره محبت کوي نو الله جل جلاله خو د خپل بنده سره د اویاو مورانو نه هم زیات محبت کوي او رحمتونه پرې راوروي. دغه وجه ده چې الله پاک جل جلاله ته ارحم الراحمین وایي، یعنی په رحم کوونکو کې د ټولو نه زیات رحم کوونکی ذات دی. د انسان سره که مور پلار بچی یا نور خپلوان د رحم او مهرباني معامله کوي نو د دې ټولو نه زیات رحم کوونکی په انسان باندې الله جل جلاله دی. بیا خاص کر په مؤمنانو باندې خو الله جل جلاله ډیر زیات مهربانه دی، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. الله رب العزت فرمایي ان رحمت الله قریب من المحسنین، سورة الاعراف آیت 56. بشک د الله جل جلاله رحمت نیکانو ته ډیر نږدې دی. بل ځای کې الله فرمایي وکان بالمؤمنین رحیما، سورة الاحزاب آیت 43. او الله په مؤمنانو باندې زیات مهربان دی.